د دې الله د بندګانو تاسو د ټولو مسلمانانو شکریا ادا کوو، دعا هم کوو. او دویمه خبره هغه دا کوو چې دا تعزیت چونکې 3 ورځې او 3 ورځې دعا هم وي. دې موقع کې زه صرف دا خبره کومه چې زه په خپله په دې ټوله صوبه کې او چار چاپېره په علاقو کې مې ډېر ګڼ سفر کړی دی او ګرځېدلی یم. دا ټوله علاقه مې کتلې ده. نو د دې مختلفې طریقې مې وکتې. چېرته غم راغلی دی نو هلته په هغه علاقه کې او کورونو کې او کلو کې څښاک او د هغې انتظام وله کوي. او بیا په بعضو ځایونو کې ارګنایزیشنونه، تنظیمونه او اجتماعیتونه موجود دي چې کله غم وشي نو هغه راشي او ټول هر څه اخلی پخلی کوي او بیا چې په هغې څومره خرچه راغلي نو هغه ټولو خلکو باندې چې دی هغه شریکوي او ټول خلک په هغې کې څالي. نو دا دواړه طریقې دا هم دواړه طریقې دي. خو چونکې زمونږ چار چاپېره په دې علاقو کې باید خپل کلي په دې خوشه علاقه کې او خاص کر د دې خپل کلي دا ماحول مونږ وینو نو په دې ټولو طریقو کې د ټولو نه غوره او اوچته افضل طریقه چې د هغه دا ډېره د خوراک په کور کې نو د اخلاص نه پیشکي راوړي او په دسترخوان ږدي او غریب او مالدار ټول چې دی مشترکه په یو دسترخوان باندې کیني اتفاق او اتحاد سره وخوري. نو دا ټولې طریقې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې کله مړی شوی دی د چا صحابي په کور کې نو هغه په باره کې ویلي دي چې دی له خوراک یو څه روټۍ پرې وخوره وایي دی باندې غم دی او دی دا کار اوس نشي کولی بوج پرې راغلی د هغه هم ولس سپک کوي او د دوی د خوراک څښاک انتظام وکوي. دا ټولې طریقې ټیک دي خو ما چونکې وي د ټول نه غوره طریقه بهترې طریقه دا زمونږ د اسلام د دین د شریعت زمونږ د دې علاقې د پښتنو دا یو ښکلا هم ده. نو دا بهترې طریقه ده او غوره طریقه ده. په دې مونږ فخر کوو د اسلام په طریقه هم د دین په طریقه هم د پښتو او د دې معاشرې چې دا زمونږ ښکلا ده د مینې او د محبت د قوت د ورورولۍ په دې باندې. او یو اخري خبره د موقع مناسبت سره دا کوم زم په دې سفرو کې ګرځېدلی یم او خاص کر دې چار چاپېره علاقو کې چې کله غم وشي مختلف موضوع جوړه یو هر سړی خپله خبره کوي ټیک د خپله رایې د هر چا ده اظهار خیال کوي. خو چونکې چې معاشرې ته وګورئ او خلکو ته وګورئ نو د دې اسانۍ دپاره یو طریقه ګوره زمونږ په دې اسلام کې په دې دین کې ډېر غټ ګنجایش دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خلک او علما به راځي خلک به راځي او هغه چې هغه سره به کښېني او یو مخصوص دعا ده وایي دا به وایي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء بقدره. کوم پوه خلک دي علما خلک دي او په قرآن او سنت باندې په دین پوه خلک دي وایي تاسې هغه مړی هم راشي علما هم راشي کښېني ورسره دا ورته هغه الفاظ عربۍ کې ووایي خو په هغه عربۍ کې پوهېږي ویل چې په عربۍ نه پوهېږي څنګه وپوښتي خو هغه عالم یا هغه سړی یا پښتو کې هم ورسوي نو هلته ورته ووایي. نو عالم را باید تقریر مو کړي دا د موقع مناسبت سره خبره مو کړي د صبر تلقین مو کړي هغه هم کړي. نو د عام معاشرې خلک به څه کوي د عام امیان او د عام خلک به څه کوي او غریبان راځي او زمونږ په شان ساده باده خلک راځي کښېني او د زړه د اخلاص په کوم وخت کې د چا په باره کې کومه دعا قبلېږي د ټیمونو پته نه لګي. نو په دغه طریقه راځي چې په هغه طریقه هغه خپله ساده باندې انداز کوي کلیوال انداز دعا پکار ده غمرازي پکار ده تعزیت پکار دی. په دې دین کې ګنجایش دی په اسلام کې ګنجایش دی چې په دې کې خبر رانوځي چې ورته شکریه مه ادا کوئ او دعا هم کوو الله تاسو دنیا او آخرت ته ټولو درکړي. زمونږ دا اکثر دعاګانو جنازو له چته لاړ شو حاضري وکړو چته نه کېږي خو په دې روټو په وختونو کې چته په کارونو کې چته په سفرونو کې او دې کې مونږ ډېر کم جوړالو. خو زه په دې هغه الفاظ ما سره نشته چې زه ستاسو په کومه طریقه باندې ستاسو شکریا ادا کړم چې دا 3 ورځې که سهار دی که غرمه ده که ماښام دی په کور کې دی نو دا ستاسو یو ځل بیا شکریه م ادا کوم دعا هم کومه او بس البته دا دی چې کم ځای کې م غمي زمونږ په کوی هر ځای کې غمي چې سړي راځي د سړو بندوبست کېږي مېلمانه بار ودرېږي نو د زنانو پکې زیات غم پکار دی چونکې هغه شاته وي چاته پته نه لګي نو بعضې خلک کور ته روټۍ ولیږي. الحمدلله دلته هم خلکو رالی خپل کور خبره نه کوم خو بعضې نورو ته هم ځم نو هلته هم زما دا ذهن کې دا خبره وي چې یاره دا زنانو بندوبست وشي او هغوی ته هم دا حوصله میله وشي د هغوی غم هم وشي نو دا توجه دې دپاره مې وکړه په جمع باندې دعا وکړئ. اللهم اغفر لكل حجنا وميتنا وشاهدنا
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها ونور قبرها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الله تبارك وتعالى څومره مسلمانان په دې رونه زمونږ بیګان زمونږ په دې کفن دفن کې تعزیت کې دلته تکلیف رزق کاروبارونو کې برکت واچي، کورونو کې برکت واچي، کورونو کې کورونه بختور ټولو مسلمانانو زمونږ د ټولو شرعي حاجات زمونږ پوره کړي، مشکلات مو حل کړي، پریشانۍ مو ختم کړي، مسایل مو حل کړي، معاملات مو درست کړي. ای الله زمونږ جانونه مالونه وختونه صلاحیتونه خپل دین د پاره اسلام د پاره استعمال کړي، د آخرت د مرګ د تیارۍ د پاره، د حشر د تیارۍ د پاره، د آخرت د تیارۍ د پاره الله تبارک وتعالى استعمال کی. ای الله څو پورې زمونږ دینی او اسلامي ژوند راته نصیب کړي، د خوشبختۍ نیکبختۍ او سعادت ژوند. لا اله الا الله محمد رسول الله كلمات ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عليك البلاغ وأنت المستعان، لا حول وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.